راایستل غواړي. نو په کار دا ده چې موږ مضبوط یو خپل کلي او خپل علاقه داسې مضبوطه وساتو چې چېرته معمولي سوریل کېږي نو چې دا موږ هغو ګرځي، لار ورته نشته. زړو جوماتیانو ته ټوپۍ ورته سر کوي، کله یو ته په سر کوي، کله بل ته په سر کوي، خو داسې څه شی ولا په لاس ورنه راغی. او دویم داسې ده چې دا خو زموږ داسې دغه دی، دا ویلیج کونسل دی، په دې به څه خبره کوو چې په MMA کې نه دی ګټلی، ورسره به د تېر هدایت حاجي صاحب چې و په دې کې رانه نه دی ګټلی. اوس هم پکې او د هغه خو لا سراج الحق صاحب ولاړ و، ډېر پاک او دغه سړی ولاړ و دا. او دلته خو د الحمدلله چې دا زمونږ معین صاحب راځي او دلته د دې شلکنډۍ د خلکو نه ووټ غواړي، نو دی به ورته څه وایي چې دا ځل یې راکړي څه بدله کړو. ځکه چې یو ځل خو دا ناظم پاتې شوی دی، دا ځل خو پې د پاسه بادر خان ناست دی، بیا پې د پاسه هدایت الله حاجي صاحب ناست دی، هلته پې پي ټي آی ده چې په هغه کولا او ناظمۍ کې د څه نه دي کړي چې د یخ نه د سره پورې حکومت و، وزیر او ایم پي ای او ایم این ای او سنیټر او ډسټرکټ ناظم او ټولې ولېجې وې او په هغې کې د کار نه دی کړی. نو اوس په ډول د کار سیستمه نه ده په کار. ملګرو تش په لوګېدو ونه شوه، ملګرو تش په لوګېدو ونه شوه، ځای چې لمبه شو د خپل ځان وسوځو او د نوې تیغ د ټوکېدو دپاره دا زوړ خوړلی ګلستان وکړو. چې د ملګرو دغه زوړو خوړلی ګلستان ته تللی و، یو ته راووته، دغه تیارو نه راووته، زه به ورته تیارېږم. بهرحال دغه خلک خو به په خپل ځای باندې دغه سیاسي ګوند والا خلک وو، یوه څه به دوی دا فیصله وکړله، یوازې دا نه بلکې زموږ په دې ټوله چې کوم دی حلقه باندې، زموږ په دې ټوله صوبه باندې، په دې ټول ملک په سطح باندې تاسو وینئ چې د پښتنو دې قافلې کې چې کوم دی جوړ تر جوړ دا خلک راځي، دا یو وجه ده. دلته ورورولي ده، دلته قوت دی، دلته عزت دی او دلته خدمت دی. جنت ته به په خپله باندې ځو او په خپل عمل باندې به ځو. څوک بالفرض دا تمه لري چې یاره زه به د چا سره ملګری شم او زه به د چا په اسلامي ډله کې چې کوم دی لاړ شم، ښه خبره ده. چې عمل دی نه کړی دنیا کې چې کوم دی، د دنیا چې کوم دی الدنیا و مزرعة الآخره، د دنیا چې کوم دی د آخرت کیت دی، دلته به کین او هلته به مومې. او که دا چا تمه چې زه به په پلاني بابا په پلاني پیر پسې ورپسې دشتو وطن برازي وقت نزيد بدي دشتو وطن برازي باچا خاني برازي باچا خاني برازي باچا خاني برازي باچا خاني برازي بدي وطن بصبر حکمرانی برازي بدي وطن بصر بیرغ حکمرانی برازي باچا خاني برازي باچا خاني برازي باچا خاني برازي باچا خاني برازي باچا چې صرف او صرف هغه به ته صرف دا جړه خبرې کوي، د خندا خبرې ځان له کور ته وړي، د خندا خبرې چې دا کور ته وړي او د جړه خبرې به تا ته کوي. که نوکري ده نو دام د رکن ده. او بله به درته ووایم وایي جهاد لزو، جهاد زیاتره دا دوی د جهاد خبرې ډېرې کوي. خو ما ته دې د سراج الحق مرکزي امیر دی، د هغه په کور کې راته یو شهید راوښی یا راته یو غازي راوښی، څوک دی پکې؟ ټول چې وګورې د غریبانو بچي چې دی نو شهیدان کړه، دا سرمنې پرې راټولوي او دا کیسې پرې کوي او ځان له یوه لوبه جوړه کړې ده. ملګرو یوه خبر ته زه کومه چې خبره د حق ده، د حق د اخیستو ده او حق به څنګه الي او اسلام چې دی نو دا په پښتنو کې ډېر دی. تاسو چې وګورئ د دعوت تبلیغ دغه وګورئ، په دې کې اکثریت د پښتنو دی. او همدولو کشرانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ټول نو مخکې د سونلاس ډاکټر صاحب او د هغوی د ټول خاندان ډېره شکریا ادا کوم
او چې د خپل کور لراله د خپل پارټۍ لراله د پښتنو ډلې لراله او په دې کې شمولیت وکړو د دوه ته مبارکي ورکوم او ان شاء الله یقین دهاني ورکوم چې ښه فیصله مو وکړله او په وخت هم وکړله او دا د انکو پښتو ټیم او تاسو زموږ په دې قافله کې بلکې په دې خپله قافله کې د پښتنو په قافله کې شامل شوئ زه تاسو مبارکي ورکوم ان شاء الله دا به تاسو ته ووایم ثابت کوم چې تاسو کومه فیصله کړې ده خیر څه دا حقیقت ده دا په حق هم کړې ده او دا په صحیح ټایم هم کړې ده خبره ډېره اذانونه مو کړه زما ټولو ملګرو خبرې مو کړلې او مختلف هر یو خبره چې نه وه چې هغه پرېښودله خو دا یوه خبره ته زه کومه چې دلته هر ټایم باندې چې کم کار کړی دی کم خدمت کړی دی پښتنو نه دا صرف عوامي نیشنل پارټۍ ده هغه خو د دهشتګردۍ په ټایم کې وه خو هغه د ترقیاتي کارونو کې ده خو دلته نه هغه پرېږده او د صوبې او د یونیورسټیانو د اسپتالونه پرېږده خو چې په دې شالکنډۍ کې چې کوم خدمات زموږ پارټۍ کړي دي انشاءالله هغه نه په دې 50 کالو کې جمهوریت اسلامي کړي دي او نه دا نوي چې را پیدا شوي دوی کړي دي زه درته دا خبره کومه نن بهادر خان عزیز په اپوزیشن کې ناست دی حکومت دی چې هیڅ شی ورته نه میلاوېږي حکومت د بل چا دی خو چې څومره کارونه دوی وکړل په سوال یا په طریقه یا په چل ول دلته څه پیسې دي د هغه حکومتي چې کوم ممبران دي د هغوی نه ډېر کارونه دلته وکړله ځکه چې په دې کې د پښتنو د دې خپل وروڼو یو جذبه ده د خدمت او هغه جذبه خپله پوره کوي دې نه مخکې سنیټر صاحب دی د هغه نه مخکې منسټر صاحب و دلته د دې علاقې ایم پی او چې کوم خدمات یې دلته کړي دي هغه هم د چا نه پټه نه دي چې په باندې بحث کوو نو په هغه ځان له ډېر پوره ټایم لګي خو لنډه ته دا وایم چې انشاءالله زه هم د هغه ورور یم بل څوک نه یم د هغې نه به زیات خدمت کوو او اوس خو شکر د هغه سنیټر شوی هم دی او کم کمی چې زموږ څخه پاتې و بلکې زموږ څه چې کوم د وفاق محکمه و هغه زموږ څه به نه وي انشاءالله هغه هم زموږ لاسو له راغلی او دا زه تاسو ته دا یقین دهاني در کومه چې انشاءالله هغه کمی به هم پوره کوو کم چې زموږ ته لږ مشکلات و په هغه ټایم کې لکه د بجلۍ شوه د ګیس شوه دا بجلۍ دا ګریس سټیشن دا دې پارټۍ کړی و زاهد خان کړی و هدایت الله جي صاحب چې د منسټر و هغه کړی و خو چې کله زموږ حکومت ختم شو نو هغه منصوبه دغه شانتې پرته وه بیا چې کله زموږ سنیټر صاحب راغی دغه منصوبه کې جان ولیدو او نن هغه کار سټارټ دی انشاءالله میاشت دوه کې به زموږ دا ګریس سټیشن هم د خرڅ چالو کوو دغه شانته ګیس ته 10 کاله مخکې دا شوی دی نن پکې چا یو پیپ وانه چاو په دې علاقه کې او دا ته زه یقین دهاني در کوم چې به د را روانه منصوبه کې شالکنډۍ او ماخۍ دا هم شامله ده د خیره دا ګیس هم د خیره څه کېږي نور زه تاسو دا خبره کومه صرف د الله د رضا دپاره د قوم خدمت کوو د خپل عزت دپاره کوو د دې قوم خدمت چې کوم کوو نو زموږ پکې دویم پالسي خبره نشته ده خپل عزت دی کوم او د قوم خدمت دپاره دا سیاست کوم ټولو او دا مې سواده ده چې انشاءالله په مشوره به دا ټول کار کوو دا خدمت به هم کوو که هغه هر شی راځي او که د نوکرۍ په مد کې راځي او هغه کو چې دی نه د لارو د کوڅو او د اوبو او مطلب د دې سره سره د بجلۍ هر شی چې راځي دا به انشاءالله زموږ مشورۍ او زه تاسو ته یقین دهاني در کوم چې دا داسې مسلې به نه راځي چې هغه کې به تاسو مایوسي اختیار کړئ انشاءالله کم از کم عزت به مي د خیر سره د نورو خلکو په نسبت سره او دې زه تاسو دا یوه خبره کومه او دا یاد ساتئ چې دا خو دا اوس تیر شو دا اوس چې موږ ته کوم مخالفین ولاړ دي دا خو هغه خلک دی چې 50 کال نه دلته حکومت یې کوو ما ته چې کوم ولاړ دی اماین خان دی عبیدالرحمن صاحب دی عبید صاحب ته هم زه دا وایم اماین ته چې دوی به د تېر شوي ځل کې څه وکړل چې لا اوس به بیا وټالي او دې خلکو ته به رامخامخ کړي او دې نه به خدمات کوي ځکه چې سنیټر د دوی و د جمهوریت اسلامي و ایم این ای د دوی و ایم پی ای د دوی و ضلعي ناظم د دوی و نایب ناظم ورسره دوی و په صوبه کې د دوی حکومت و عنایت الله صاحب د بلدیاتو وزیر و دلته ابکاري صاحب چې دی ایم پی ای و دا په خپله ناظم و نایب ناظم هم د دوی و بلکې د ویلیج کونسل پورې د دوی ټول هر څه و د هغه نه پس د علاقې ته وګورئ د کوڅو ته وګورئ دا جمهوریت اسلامي ګړو بلکې زمونږ کلاس پیلو به ورته ووایو دوی ته ډاکټر صاحب ګلې ته به کلاس پیلو زمونږ او د دوی د یو وخت نه په جمهوریت اسلامي کې او د هغه د دې د کوڅو ته چې دی بله شپه زه راغلی یم او د کوڅو ته چې ما وکته خدای شته ډېر زیات خفه شوم نو زه تا ته وایم چې دا د جنت او د دوزخ خبرې به دې کې نشته دوزخ ته هم په خپل عمل ځي او جنت ته هم په خپل عمل ځي او دا علما په خپله دا وایي دا په دې نه دی زموږ یو مشر لګیا دی هغه وایي چې تاسو دا چل وکړو نو به جنت ته به ځئ او نور چې هر څه کوئ خیر دی دا علما پکې هم ناست دي قاري صاحب هم دلته وختي ناست او نور هم دي خو بهرحال داسې خبره درته کوم چې هر سړی به دې پوه دی چې ښه کار دې کوو ښه خدمت ته وکړو د دې مسلمانانو خدمت ته وکړو د دې متاثرونو سره د فریادي سړي یو فریاد مسله دې حل کړه نو په دې باندې جنت هم میلاویږي او الله هم